بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر شپږشتم نمبر درس دی. اوسه پورې د قضای حاجت آداب بیانېدل او انسان چې کله د قضای حاجت نه فارغ شو نو خامخا بیا استنجا کوي. نو دلته کې اوس احکام الاستنجا یعنی هغه وروستي درس سره د دې ربط دا دی چې یعنی یعنی خلک خپل ضرورت نه فارغ شي نو خامخا ځان پاکوي. هغه ځان پاکوالي ته استنجا وایي. نو دا استنجا احکامات اوس درته بیانوي. وایي الله جل جلاله وفرمایي قال معنا دا وی فرمایي الله تعالی وفرمایي فيه پدې مسجد قباء کې فيه فی معنا دا کې او هی معنا دا دی. مطلب دا دی چې په دې مسجد قباء کې چې کوم مسجد قباء په مدینه منوره کې دی د اسلام د ټولو نه اولنی مسجد دی. د هغې فضیلت درته اوس بیانوي. فيه په دې مسجد قباء کې رجال داسې سړي دي یحبون چې ډېر خوښوي ان یتطهروا ښه پاکول ښه پاکوالی ډېر زیات خوښوي. والله يحب المطهرين او الله جل جلاله يحب خوښوي مطهرين ښه ځان پاکوونکي خلک. نو الله جل جلاله هم په خپله دا ښه ځان پاکوونکي خلک ډېر زیات خوښوي. یعنی پاکي پاک خلک الله پاک تم ډېر محبوب وي. او په دې مسجد قباء کې داسې خلک اوسېږي چې هغوی خپل ځانونه ښه پاک ساتي. نو الله جل جلاله د دې قرآن پاک کې د دې آیات نه دا مفهوم دی چې یعنې په مسجد قباء کې داسې خلک اوسېږي رجال داسې سړي اوسېږي یحبونه چې هغوی ډېر زیات خوښوي ان یتطهروا چې ښه پاک وي. یعنې ښه پاکوالی ډېر زیات خوښوي. هغه داسې خلک صحابو طرف ته اشاره ده چې په مسجد قباء کې داسې صحابه دي چې هغوی ځانونه ښه پاک ساتي. والله يحب المطهرين او الله جل جلاله ته هم ډېر زیات محبوب وي هغه خلک چې خپل ځانونه ښه پاک ساتي. بیا وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دلته کې حدیث فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل استنزهوا دا استنزهوا دا د جمع مذکر حاضر صیغه ده د امر. نو استنزه معنا ده ته ځان بچ کا. استنزها تاسو دواړه ځانونه بچ کړئ او استنزهو تاسو ټول ځانونه بچ کړئ. تاسو ځانونه بچ کړئ. تاسو ځانونه بچ کړئ. من معنا ده نه او بول چې دی ورکوټې امتیازي ورکوټې او دسمات ورکوټې او دسمات دی. فإن زکا چی عامة معنا ده عام یعنی اکثر عام. عذاب ته وایي سزا او قبر ته وایي. او من معنا ده نه او هو معنا ده هغه. رواه دارقطنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث سے استنزهوا تاسو ځانونه بچ کړئ من البول د میتیازونه د ورکوټې او دسماتي نه. یعنی د خپل ځانونه د او دسماتي نه بچ کړئ یعنی د میتیازونه ځان بچ کړئ. فإن ځکه چې عامة عذاب القبر اکثر عذاب القبر منه د دې او دسماتي نه ځان نه بچ کولو د وجې نه کوم انسان ته هغه کومې دارې کېږي د او دسماتي یا انسان چې ځان نه ساتي د او دسماتي په وخت کې د دغه قطرو وغیره نه ځان د میتیازو د څاڅکو نه ساتي. نو ځکه دلته کې وایي چې عذاب قبر د ډېر زیات دا به د ځان د او دسماتي نه ساتلو د وجې نه انسان ته میلاویږي. ځکه حدیث کې راځي د بخاري شریف مسلم شریف حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل په قبرستان تېرېدو یو دوه قبرونو والاو ته عذاب میلاوېدو. صحابو ته نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل وایي دې دوه قبرونو والاو ته عذاب میلاوېږي. د هغوی ته تپوس وکړو یا رسول الله د څه په سزا کې ورته دا میلاوېږي دا سزا د څه د وجې نه ورته میلاوېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي یو به دې کس خپل ځان د یو قبر والا به ځان د تشو میتیازو نه ورکوټې او دسماتي نه ځان به یې نه ساتلو. بس چې ورتلې به پې او که نه اودس پې مات کړی یا به یې نه مات کړی اودس پې وچولو یا به یې نه وچولو خو بس خیال به یې نه ساتلو ځان به یې نه بچ کولو. د دغې د وجې نه دې قبر والاو ته عذاب میلاویږي.
او وای د بل قبر والا ته ولې عذاب میلاویږي نبی علیہ السلام ورته فرمایل وای دا به چغلخوري کوله دا به د چغلخورو د یو بل خبرې به یو بل ته رسولې نو دغه وجې نه د عذاب میلاویږي نو د دې نه ځان ساتلي بیا وای يلزم الاستبراء لازمیږي يلزم معنا ده لازمیږي ضروريږي لازمیږي استبراء بل تاسو مخکې تعریف هم کوي یو استبراء یو استنجا وي استنجا خو د یعنی انسان د قضای حاجت نه فارغ شي هغه ځان پاکوالي ته استنجا وایي اوس استبراء څه ته وایي نو استبراء چې دی که نه جي استبراء وایي کله انسان دا اودس مات کي که نه جي نو بیا د بعض خلکو په دې مثانه کې یا د دې اودس ماتي په هغه نالۍ کې د اودس ماتي څه قطرې وغیره پاتې شي نو دا انسان چې پاسې استنجا وکړي او بیا اودس چاره دا وکړي بهر راوځي د نه بیا هغه څاڅکي لاړ شي اودس بیا مات شي نو هغه استبراء دې ته وایي چې یعنې خپل ځان بالکل د دې نجاست نه پاک کول خپل ځان د نجاست نه ښه پاکول دغه ته استبراء وایي خپل ځان د نجاست نه ښه پاک کول دغه ته استبراء وایي او قبل معنا نه مخکې او استنجا یعنی د استنجا نه مخکې ويلزم الاستبراء قبل الاستنجاء د استنجا نه مخکې استبراء لازم ده د استنجا نه مخکې استبراء لازم ده اوس استبراء څه ته وایي نو ما خو تاسو ته وویل چې اوس پخوا زمانه کې نه پخوا زمانه کې د خلکو دا مثانې مضبوطې وي نو دا څاڅکي به بیا د اودس ماتې د اودس وغیره نه پس به بیا څاڅکي نه راتله هغه خلکو مثانې مضبوطې وي بس چې اودس ماتې به یې کولو په یو ځل به ټول هر څه ختم شو د دونه تکلیف به ورته بیا نه و اوس خو د انسانانو دا زموږ د زمانې د خلکو دا مثانې ډېرې کمزوري شوي دي د دې وجې نه استبراء ضرورت زموږ خلکو ته ډېر زیات راځي نو استبراء دې ته وایي چې انسان اودس مات کړي او بیا دا خپل ځان ډېر ښه په طریقې سره دا اودس ماتي کوم څاڅکي وغیرې هغې پورې انتظار وکړي هغې نه خپل ځان صفا کړي نو دغې ته استبراء وایي او د هغې استبراء نه پس بیا استنجا وکړي ٹھیک شو جی اوس دته د استبراء تعریف کوي ول استبراء او معنا د او استبراء ته وایي یعنی د نجاست نه ځان پاکوالي ته وایي هو معنا د هغه یعنی د استبراء هغه استبراء اخراج اوخکل دی ما هغه بقیه چې باقی وی فی معنا ده کې او محل معنا ده زه من معنا ده نه باول معنا ده ورکوټه او دسماته او معنا ده یا غایت نه دلته موږ مراد غټ او دسماته اخلو غټ او دس ماته حتی معنا ده تر دې پورې چې یغلب معنا غالب وي یعنی اکثر وي زیات وي غالب وي علا معنا ده باندې او ځوان معنا ده ګمان او هی معنا ده د هغه حاجی دې ته په ورو بیا ان شاء الله مخکې بیا وایو وای ول استبراء او سره استبراء تعریف کوي هو اخراج د استبراء اخکل دی ما هغه څه بقیه چې باقی وي پاتې وي فی المحل پځای کې من بول دا تش او دسماتینا او غایت یا د غټ او دسماتینا
یعنی د غټ او د سماطي نه یا د ورکوټي او د سماطي نه چې کومې قطرې پاتې شي په کوم ځای کې پاتې شي نو هغه ځای ته محل وایي په کوم ځای کې هغه قطرې پاتې شي بقیه نو هغه اوښکل هغه اوښکلو ته استبرا وایي یعنی غټ او د سماطي یا د ورکوټي او د سماطي چې پرې او د سماطي پرې نالۍ کې یا په مثانه کې کم ساس کې وغیره څه پاتې شي نو هغې اوښکلو ته استبرا وایي د غټ او د سماطي یا د ورکوټي او د سماطي په مثانه یا او د سماطي پرې نالۍ کې کمې ساس کې وغیره پاتې شي هغه اوښکلو ته استبرا وایي صحیح شو جي حتی یغلب تر دې چې غالب شي علی ظنه د هغه ګمان خجي اوس دا کم کس چې استبرا کوي او چې د ګمان خو غالب شي یاره چې اوس زه صفا شوم نو دنه بیا استنجا پکار ده ان معنا ده یقینا هو معنا ده هغه لم معنا ده نه یبقي معنا ده باقی وي فی معنا ده کې محل معنا ده زه شیء معنا ده سیز و معنا ده نه و معنا ده او من معنا ده هغه کس کم کس چې څوک چې اعتود يعتبد اعتوادا دا چې د اعتاد معنا ده چې یو انسان د کوم څیز عادت وي د چا چې کوم څیز عادت وي اعتاد معنا ده چې کومه طریقه یعنی کومه عادت وي کوم عادت وي فی معنا ده کې ذلك معنا ده هغه شيئا معنا ده سیز هل اوس مخکې واورېدي وایي والاستبراء او استبراء هو اخراج دا استبراء هغې ته وایي هغه اوښکل دي ما بقیه هغه څه چې باقي وي فی المحل په ځای کې من بول او غایط د ورکوټي او د سماطي یا د غټ او د سماطي نه حتی تر دې پورې چې غالب شي علی ظنه د دغه کس دا د سماطي کوونکي ګمان هی معنا ده هغه او د سماطي کوونکي او ځوان ګمان دی علی معنا ده باندې حتی یغلب علی ظنه چې تر دې پورې چې د سماطي کوونکي غالب ګمان شي انه چې یقینا هغه لم یبقى چې باقی نه دی فی المحل پر محل کې پر ځای کې شیء سسیز یعنی اوس دا کم کس چې او د سماطي کوي او دا بیا وروسته استبراء وکړي او دغه پورا ګمان شي چې لم یبقى فی المحل شیء چې اوس په دغه او د سماطي نالۍ کې یا په مثانه کې هېڅ هم پاتې نه شو نو بیا څه وایي او دلته اوس بیا مخکې وایي چې د چا په استبراء کې کم عادت وي که نه نو هغه دی کوي ومن او کم کس چې یا د کم کس چې اعتاد عادت وي فی ذلک شیء په دې څیز کې یعنی په دې استبراء کې فلیفعله نو هغه دې هماغه طریقه اختیاروي فلیفعله فل معنا ده نو پکار ده نو هغه دې اختیاروي هغه دې کوي نو هغه لا کول پکار دي نو هغه لا کول پکار دي کاف معنا ده لکه او قیام معنا ده ادریدل لکه ادریدل خدي ومن اعتاد او د چا چې کوم عادت وي فی ذلک شیئا پر استبراء کې فلیفعله نو هغه دې هماغه خپل عادت کوي یعنی په کوم عادت سره چې د انسان د استبراء کېږي یعنې دا د استنجا دغه چې دی او د سماطي د اساس کې وغیره وځي نو هغه دې هماغه اختیاروي هغه عمل دې کوي چې کومې خپل عام طریقه ده که قیام لکه ادریدل د بعض خلک چې صرف ودرېږي نو د هغه اساس کې وغیره وځي نو که قیام او مشین او معنا ده یا
مشي معنا دا ګرځېدل تلل یا ګرځېدل انسان لږ ورته وګرځي د هغه کوم څاڅکي وغیره دي هغه وځي د هغه نالۍ نه یا د مثانې نه نو ځای صفا شي او معنا ده یا رکض دویم معنا ده خپه وهل داسې خپې وهل برجلې خپلې خپې خپلې خپې خپله خپه خپله خپه وهل خپه وهل وی چې د چا په استبرا کې کم یو عادت وي یعنی کم طریقې سره چې د خپل طریقه ده د خپل کم یو عام عادت دی چې هغې سره د استبرا راځي یعنی صفایي کېږي نو فلیفعله نو هغه دې هماغه خپل عادت باندې چلیږي لکه قیام لکه یو نیم کس وي هغه صرف په ودرېدو سره صفایي راشي او مشي یا یو کس وي هغه لږ وګرځي هغه صفایي راشي او رکض برجله یا یو کس هغه د خپل خپې داسې ووخي راووخي هغه دا صفایي راشي او تنحنح او معنا ده یا تنحنح معنا ده مرۍ صفا کول هغه مرۍ خلک تازه کوي که نه داسې تازه کول نو مرۍ تازه کول مرۍ تازه کول او غیر ذلك او معنا ده یا غیر معنا ده علاوه او ذلك دینا یا دینا علاوه د چا نور څه طریقه وي هغې سره استبرا راځي صفایي راځي نو هغه د اختیاروي اوس ورته لږ وخت کېده وایي وینظم الاستبراء استبرا لازمي ده ضرور ده قبل الاستنجاء د استنجا نه مخکې د استنجا نه مخکې به اول استبرا وکړي خپل فراغت دې وشو یعنی خپل چې کومه دغه ضرورت نه فارغ شوې بیا به ته د استنجا نه مخکې استبرا وکړې اوس درته وایي والاستبراء او استبراء د استبراء تعریف درته کوي هو دغه استبراء اخراج اخکل دي ما بقیه هغه چې باقي وي فی المحل په ځای کې یعنی د دسماتي د نالۍ یا په مثانه کې من بول او غایط د ورکوټې او دسماتي نه یا د غټ او دسماتي نه حتی یغلب تر دې چې غالب شي علی ظنه د ده ګمان انه چې یقینا لم يبقى نری باقي شوی نری پاتې فی المحل په ځای کې شیء سسیز یعنی اوس دته پوره یقین شو چې یاره د یو دسماتي په دې نالۍ کې یا په دې مثانه کې یو ساس کې پاتې نه شو بس بالکل صفایي مې راله نو بیا دله استنجا پکار ده اوس درته وایي چې یاره د چا چې په استبرا کې کومه طریقه وي وایي هغه د هماغه طریقه اختیاروي بعض خلک وي هغه چې لږ ودرېږي نو هغه صفایي راشي هغه کم څاڅکي وغیره د اودسماتي پاتې وي په د اودسماتي په دې نالۍ کې یا دغه شان په دې مثانه وغیره کې نو چې انسان ودرېږي نو هغه صفایي راشي بعض خلک وي هغه لږ وګرځي بعض خلک وي هغه د خپې لږ داسې په دې ځمکه باندې ووخي او بعض خلک وي هغه د خپله مرۍ تازه کړي نو هغې سره او د بعضو نورې کومې طریقې وي هغې سره استبرا راځي نو وایي چې د چا کم عادت وي وایي هماغه خپل عادت باندې دې چلي چې دا استبرا یې راځي ومن اعتاده او د چا چې کوم عادت وي فی ذلک شیئا فی ذلک شیئا نه مراد په دې استبرا کې په دې صفایي کې په دې استبرا کې فلیفعله نو هغه دې هماغه خپل عادت کوي که قیام لکه ودرېدل او مشي یا لکه تلل او رکض برجله یا خپله وهل په ځمکه باندې او تنحنح یا مرۍ تازه کول او غیر ذلك یا د دې نه علاوه د چا نور څه عادت وي نو هغه د اختیاروي چې دې سره د استبرا کېږي صحیح صفایي راځي استبرا څه ته وایي د غټ اودسماتي نه یا د ورکوټې اودسماتي نه بس چې کم په دغه اودسماتي په دې نالو کې کم ذره پاتې شي کم اساس کې پاتې شي نو د هغې نه ښه ځان صفا کولو ته استبرا وایي
نو استبرا چې دی وایي دا د اودس ماتې د استنجا نه مخکې استبرا ډېره لازمي ده. اول به استبرا وکړي، د استبرا نه پس به بیا استنجا وکړي. نو دلته کې بیا راته د استبرا تعریف کړی دی او بیا یې راته د دې خوا درته دا عادتونه ویلي چې د چا کوم عادتونه وي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم به.